बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एंड्रॉयड कंस्ट्रेंट लेआउट ज़मंगा नन टॉपिक कंस्ट्रेंट लेआउट दे देना मखके मंगा रिलेटिव लेआउट लीनियर लेआउट वगैरह दा वैले उस राजू कंस्ट्रेंट लेआउट था। Constraint layout is a view group subclass used to specify the position of layout constraint for every child view relative to other views present. دغه constraint layout کې چې موږ سره کوم views دي دا د هر یو views چې د vertically او horizontally هغه connection او هغه location موږ سره څه کیږي specify کیږي. دغه view location د بل view سره هم کیږي او یا هم د یو layout سره هم کیدلی شي. نو انډرایډ کې د کنسټرینټ لیاوټ چې دی دا نسبت دی ریلیټیو لیاوټ ته لینیر لیاوټ ته دی یو څه پاورفل لیاوټ دی، مطلب دی کې مغلق ډیزاین موږ کولی شو چې په اسانۍ سره ترسره کړو. انډرایډ که تاسو کله خپله اپلیکیشن کریټ کوئ نو په دې ځای کې بای ډیفالټ انډرایډ سټوډیو تاسو ته کنسټرینټ لیاوټ په اکټیویټي مین اکټیویټي چې کوم موږ سره ده په هغې کې موږ سره ډیفالټ کنسټرینټ لیاوټ راځي. نو راځو نن په کنسټرینټ لیاوټ باندې خبرې کوو چې کنسټرینټ لیاوټ کې څنګه ویوز لوکیټ کیږي او څنګه سپیسیفای کیږي. راځم زه پروجیکټ اخلم، یو نوی پروجیکټ اخلم د انډرایډ کنسټرینټ لیاوټ. ډیفالټ کنسټرینټ لیاوټ راځي، دا موږ سره ډیفالټ کنسټرینټ لیاوټ اخلي، یعنی دا خپله انډرایډ موږ ته همدا افر کوي چې باید دا یې یوز کړو. نو زه راځم کنسټرینټ لیاوټ کې تاسو ته یو څه اگزامپل کوم مثال په ډول باندې زه راځم. دا کنسټرینټ لیاوټ ما واخیستلو، زه راځم دلته یو بټنه د کنسټرینټ لیاوټ ته اډ کوم. نو دلته که تاسو ګورئ د دې موږ سره ټاپ باټم لیفټ سایډ رایټ سایډ کې موږ سره دا کنیکشنز دي چې دا د دې کنیکشن جوړېږي. د دې که تاسو دا همداسې وګورئ دې به تاسو ته ایرر درکړي دې ځای کې میسنګ کنسټرینټ ان کنسټرینټ لیاوټ، مطلب د دې تاسو سره کنسټرینټ مس دي. دلته هم تا ته ښیي چې کنسټرینټ د دې موږ سره څه دي مس دي. هریزنټلي کنسټرینټ هم د دې پکار دی، ورټیکلي هم پکار دی. نو که تاسو د دغه بټنې کنسټرینټ د یو بل ویو سره یا د بل لیاوټ سره ولګوئ نو بیا به د دې هریزنټلي کنسټرینټ چې کوم دا ایرر دی دا به له منځه لاړ شي، ختم به شي. مثال په ډول زه دا غواړم چې دا د دې کنسټرینټ دي شي، د دې سره دې کنیکشن شي، مطلب د دې ځای نه د دې اساس راشي مبدا. او همدارنګه راځم ورټیکلي کنسټرینټ د دې د لیاوټ د ټاپ سره کوم په دې شکل. نو موږ سره به د دې دواړه کنسټرینټس چې دي هغه کمپلیټ شي ټاپ کې او سٹارټ کې. اوس کدی ته بیا تاسو لوکیشن انتخابوي نو دا د دې مرجن راځي، ټاپ کې مرجن دومره شو او رائټ سایډ کې مرجن په دې اندازه باندې شو. نو اوس کدا په هر لوکیشن کې وي دا به تاسو ته په هغه لوکیشن کې شو کې. مثال لازم دا زه تاسو ته اپلای کوم رن کوم دا موږ سره بل شو. نو دا بټن به موږ سره په همدغه سپیسیفیک لوکیشن کې څه کېږي سټور کېږي. خو لیټ سپوز زه د دې کنسټرینټ نه اخلم، دا بټن ما ډیلیټ کړ، یو بټن دې ځای کې راخلم، مثال دلته ما کېښوره او زه دا اوس کنټرول سیف کوم او دا رن کوم. دا بټن چې د دې کنسټرینټ ورټیکل او هاریزنټل نه دي برابر، دا به ما سره په دې ځای کې نه شو کېږي. لیټس سی دا ګورو چې دغه اکټیویټي ریسټارټ شي. دا وګورئ لوکیشن د دې څه دی ټاپ کې راغی، ټاپ سٹارټ کې راغی، ولې چې د دې کنسټرینټ موږ سره څه دي نه دي جوړ نه دي برابر. نو همیشه تاسو د دې کنسټرینټ minimum vertically or horizontally برابرولی شي.
نو دا اوس ټول طرف ته کنیکشن شو دا په سنټر کې راغله. مثال زه د دې ویټ لږ زیات کما 200 ډي پی کما د دې ویټ. اوس زه غواړم چې یو ټیکس ویو دې ما سره راشي او دا ټیکس ویو کې زه لیکم مثال په ډول باندې خو زه غواړم چې دا کوم لیبل چې ما ولګول دا ټیکس ویو دا د دې بټن په سنټر کې راشي. نو دې لپاره موږ څه کوو د دې چې کوم لیفټ رائټ سایډ ته چې کوم کنیکشن دی دا راخلو د دې سره د دې ویو سره کنیکشن د دې جوړو د دې کنیکشن راخلو موږ د دې سره جوړو او همدارنګه ټاپ چې کوم دی دا به موږ دې سره برابر دا موږ سره بالکل د دې څه کې راشي سنټر کې راشي. دا د کنسټرینټ لی آوټ خو بیا نه دي بل لیټ سپوز مثال په ډول زه راځم یو بټن ما واخیسته د دوه بټنې ما واخیستې زه غواړم چې دا دواړه بټنې مطلب ورټیکلی او هریزنټلی دواړه په یو لیول کې برابر شي. نو زه راځم د دې کنیکشن راخلم د دې سره جوړم نو دا به د دې ورټیکلی چې کوم سپیس دی هغه به ایکول شي او همدارنګه د دې کنیکشن هم د دې سره جوړو. اوس که چېرته تاسو غواړئ چې مثال په ډول دغه دواړه بټن دی د دغې هریزنټل په دغه افقي کرښه باندې سیم هغه واخلي سپیس واخلي نو هغې په واسطه موږ چین جوړولی شو. راځو دې باندې هم کلیک کوو په دې باندې هم کلیک کوو دواړه بټنو باندې دلته راځو چین دا موږ سره چین جوړ شو. نو هغه کوم چې موږ سره یو اندازه لوکیشن منځ کې سپیس دی او که لیفټ سایډ او رایټ سایډ ته چې کوم سپیس دی ټول په یو اندازه اخلي. دا د کنسټرینټ لی آوټ هغه خوبیانې دي. بل لیټ زه یو بټن راخلم او زه وایم چې دا بټن دی د دې بټن نیم بره شي او نیم ښکته راشي په دې شکل باندې. د دې سره څه موږ به د دې ټاپ راواخلو هم د دې سره به کنیکشن ولګو او دا باټم کنیکشن به هم راواخلو باټم کنیکشن به د دې سره ولګو. نو دا موږ سره دا بټنه بالکل د دې په سنټر کې راشي. خو دا موږ د ایگزامپل موږ په ایمیجز کې ښه کولی شو. نو راځو زه تاسو ته یو پریکټیکل ایگزامپل کوم. ما سره دلته یو انټرفیس دی راځو هماغه انټرفیس د کنسټرینټ لی آوټ په واسطه باندې جوړو. دا انټرفیس که تاسو وګورئ دا د کنسټرینټ لی آوټ په واسطه باندې جوړ شوی دی. په دې کې ګوره مختلف ایمیج ویوز دي راوند ایمیج دی سرکل ایمیج دی راوند ایمیج دی په دې ګوره مختلف ټیکس ویوز دي بټنز دي. نو دا ټول څنګه خپل لوکیشن باندې راغلي دي. راځو دغه ډیزاین موږ هوبهو په کنسټرینټ لی آوټ په واسطه باندې په اسانۍ سره جوړولی شو. نو راځو دغه ډیزاین باندې کار کوو. نو زه دلته دا ټول ډیلیټ کوم او نن کار چې دی د کوډ په ذریعه په ډیزاین باندې کوو تر څو تاسو په ډیزاین کې مغه لایبرریانو باندې پوه شئ او کنسټرینټ لی آوټ نسبت کوډینګ ته په ډیزاین باندې ایزي کېږي په اسانۍ سره کېږي. نو زه راځم فرسټ د بیکګراوند دپاره یو ایمیج ویو واخلم. دلته به زه راشم خو دلته که تاسو وګورئ موږ سره څه ایمیجز پکار دي. دا پروفایل ایمیج دی بیکګراوند ایمیج دی او دا دغه اپډیټ ایمیج دی. دا ایمیجز ما سره ډیسکټاپ باندې تیار شته زه هغه کاپي کوم او په دې ډرایبل فولډر کې پیسټ کوم. دا ایمیجز راخلم او په دې ډرایبل فولډر کې زه دا پیسټ کوم. ښه اوس دې ځای کې زه یو ایمیج ویو راخلم او دې ایمیج ویو ته زه ایمیج سلیکټ کوم دا ایمیج او د دې ویټ عرض چې دی دا زه لیکم چې میچ پیرنټ دي شي د لی آوټ سره د دې عرض یو رنګ وي او هایټ چې دی د دې 250 ډي پیز راخلم بلکې هایټ د دې زیات دی دا به زه راواخلم 180 ډي پی بس دومره اندازه کې صحیح دی. اوس د دې به زه کنسټرینټ ټاپ سره هم ولګوم لیفټ سایډ او رائټ سایډ.
ایمیج دا ځایونه چې دی که اوس هم سپیس خالی دی دې لپاره تاسو سره یو اټریبیوټ دی سکیل ټایپ تاسو به ورته سینټر کراپ واخلئ دا به کراپ شي او سینټر ته به راشي په دې شکل باندې دې نه وروسته که تاسو وګورئ موږ سره یو 3 ایمیج ویو دی د بیک دپاره مثال په ډول باندې اوس نښه ده شیر دپاره او کیمرې دپاره نو زه راځم یو ایمیج ویو راخلم او دې ته چې دی زه بیک زه مثال په ډول باندې دا لګو او د دې 40 dp هایټ او 40 dp د دې ویډ او هایټ دواړه برابر شول د دې کنسټرنټ زه لګوم چې د دې کنسټرنټ دی ټاپ کې دې سره وي او بل دې سره دا به په دې ځای کې موږ سره راشي بل د دې اتو په اندازه ټاپ کې مې مارجن ورکړو سوري دا مارجن موږ ایمیج ته ورکړو او بیا ته کنټرول زیډ کو په دې به کلیک کو د دې 8 دواړو طرفونه 8 مارجن ورته ورکول شو زه دا راخلم او کاپی کوم یا دا نه یو بله ایمیج راخلم او دلته چې دی زه د شیر آیکن راخلم د دې هم 40 dp او د دې زه یو ټاپ سره لګوم او بل کنسټرنټ د دې ځای سره لګوم دا موږ سره دلته راشي اوس چې دلته راغله نو دا هم ټاپ مارجن 8 رایټ مارجن 8 بل موږ سره د کیمرې دپاره چې د آیکن پکار دی نو زه به راشم دلته کیمرا نو د دې به موږ سره هریزنټلی مارجن دا شي ول بدل دا موږ سره دې ځای کې راشي دلته به هم باټم خانه 8 مارجن ورکو رایټ سایډ نه به هم 8 مارجن ورکو تر دې ځای دا پوره شو بل موږ سره ایمیج پکار دی نو یو بله ایمیج ویو موږ سره پکار ده زه به دلته راشم او دا ایمیج به ورته کاپي کوم د دې سایز ډېر زیات دی زه به ورته وایم چې مثال په ډول دا دی موږ سره دې اندازه باندې شي او دا ایمیج زه غواړم چې مثال په ډول داسې راشي چې نیم د دغه بیکګراوند نه پورته وي نیم د دې بیکګراوند نه ښکته وي نو د دې دپاره تاسو باید څه وکئ تاسو باید د دې ټاپ او باټم دواړه د دې ایمیج ویو ټاپ او د دې ایمیج ویو دا باټم دواړه کنیکشن یې د دې ځای سره ولګوئ نو زه به دا هم دلته ولګوم او دا به هم دې ځای سره ولګوم نو دا ایمیج به موږ سره سنټر کې راشي او همدارنګه که هریزنټلی تاسو لګوئ دلته ورټیکلی دا صحیح دی اوس زه غواړم چې مثال دا ایمیج که تاسو وګورئ دې ځای کې سپیس خالی دی نو بیا هماغه پراپرټي د سکیل ټایپ د سینټر کراپ کوي ایمیج یو څه اندازه ماته غټ ښکاري زه به دا ایمیج 200 dp په ځای باندې 170 dp په دا شي او 170 dp به موږ سره دا شي تصویر به لږ راوړی شي اوس تصویر څنګه راوند کوو په دې باندې انشاءالله وروسته کار کوو لاست کې د ویډیو په آخر کې موږ په دې باندې کار کوو دې کې څه ډیپینډنسیز دي هغه پکار دي آنلاین هغه راخیستل کېږي له دې نه وروسته موږ سره د دلته یو کیمرې ساین دی نو زه به همدا راواخلم کاپي به یې کړم او بېرته به یې پیسټ کړم او دلته به یې راولم د دې دا کوم کنیکشنز چې دي کنسټرینټ دا به زه کلیر کړم اوس به دلته راتلی شي اوس زه غواړم چې دا دغې تصویر په دې باټم اینډ کې راشي نو دې دپاره د دې کنیکشن د دې تصویر دلته ولګوئ او باټم کنیکشن یې د تصویر د باټم سره ولګوئ دا موږ سره دلته راشي خو دا ولې نه شو کېږي چې دا ایمیج د ده نه پورته دی نو دا ایمیج راواخلئ د نه ښکته کړي نو اوس به دا موږ سره څه کېږي دا شو کېږي after that name پکار دی نو یو ټکس ویو راخلو او د دې ټکس ویو ټکسټ مثال په ډول باندې زه لیکم چې رفیع الله حق نواز د دې ټکس
کلر دا به موږ سره بلیک شي سټایل به د دې موږ سره شي بولډ او همدارنګه د دې سایز به موږ سره شي 18 DB اوس دا غواړم زه د دې ایمیج سره کنیکشن د دې وشي نو ایمیج دلته کنیکشن لګو او دا هم دلته کنیکشن لګو ونه لګېدو اوس همدارنګه زه غواړم چې د دې ټاپ یو څه مرجن واخلي اتو په اندازه داسې دې نه وروسته موږ سره یو بایو په شکل باندې موجوده ده نو هغې ته زه بیا یو ټکس ویو راخلم او دا ټکس ویو دا هم زه غواړم چې د دې ټکس ویو سره د کنیکشن موجود وي دا به د دې په سنټر کې راشي ټاپ کې مرجن 5 ورکوي او دې ټکس ویو ته چې د ټکس چینج کوي بایو راځه ما ټکس د دې چینج وما ته لیکم چې آی بالکل موږ سره په سنټر کې راشي دې نه وروسته موږ سره چې دوه بټنې موجودې دي نو راځم یو دوه بټنې اخلم دې ځای کې دوه بټنې شو د دې بټنې ټکس ما سره د فالوینګ او د دې بټنې ټکس به ما سره شي میسج او د دې دواړو بیک ګراوند بیکګراوند ټینټ په واسطه باندې د دې بیکګراوند زه وایټ سلیکټ کوم او د دې بیکګراوند هم زه وایټ اخلم دلته زه راځم د دې ټکس کلر دا زه بلیک کوم او د دې ټکس کلر چې دا هم زه څه کوم بلیک د دې ټاپ اخلم یو بل سره د دې کنیکشن جوړوم او غواړم چې دا چینج شي نو دا دواړه سلیکټ کړئ دا دواړه بټنې رائټ کلیک چین هریزنټلی دباو سره شي چینج شي اوس که ټاپ مرجن ورکوئ نو هغه هم ستاسو خپله خوښه آی تھنک اټس اوکې دې نه وروسته زه راځم یو لاین موږ سره پکار دی نو لاین دپاره تاسو کولی شئ چې سمپل ویو واخلئ لکه په سی شارپ او په وینډوز اپلیکیشن یا په ایچ پی کې موږ سره پینل ته صرف ویو ده نو یو ویو موږ واخیستله دا ویو که تاسو ګورئ ډېره غټه ده نو زه راځم د دې ویو ویټ چې د عرض دا میچ پیرنټ کوم چې میچ پیرنټ سره د عرض برابر یو هایټ د دې چې دی 2 DB نو دا به موږ سره ډېر یو وړه ویو راشي دا ده که تاسو وګورئ دا بیکګراوند کلر به زه د دې ګرې واخلم چې دا موږ ته ښکاري په دې شکل باندې نو راځم د دې مرجن هم ټاپ یا دې بټن سره هغې به سره بټن سره چارې او سره وي مرجن ورکولی شي ټاپ او رائټ سایډ لیفټ سایډ یا هم 500 په اندازه نو کنیکشن د دې بټن سره ولګېد او ټاپ به 5 مرجن ورته ورکړو لیفټ سایډ ته که مرجن ورکوئ هم ورکولی شي لیفټ سایډ یا رائټ سایډ ته مثال دلته هم 15 مرجن ورکوي او دې ځای کې هم 5 مرجن داسې هم کېږي دې نه وروسته موږ سره دي یو 3 انټیجر عددونه دي دا اخلو ټکس ویو
او دې ټیکس ویو ته زه راځم د دې کلر بلیک ټیکسټ دا سلیکټ کوي او اوس راشي ټیکسټ سټایل بولډ او بل ټیکسټ سایز او همدارنګه ټیکسټ دی ورته ولګوئ مثال په ډول زه لیکم چې دومره لایکس شول او که سایز د دې یو څه نور هم زیاتوئ سایز د دې لیټ سپوز همدا کاپي کوي پیسټ صرف ټیکسټ دلته ورته بدل کوي چې مطلب 450 کمنټس شو او همدارنګه 246 شیر شو دی اوس دا هم د دې دپاره ټاپ مرجن تاسو دغه لاین وټاکئ د دې ټاپ مرجن نه ټاپ کنیکشن دا هم ورسره دلته او دا به اوس هم موږ د چین په شکل باندې واخلو درې واړه نو دې هریزنټلی هم کنیکشن جوړ شو اوس که ورته چېرته تاسو مرجن ورکوئ ټاپ کې ورته ورکولی شي ادروایز ضروري نه دی نو زه راځم اوس د دې نه وروسته دلته یو بل ټیکس ویو اخلم دا هم کاپي پیسټ دوه ځل مې دا هم پیسټ کړه لیټ سپوز مثال په ډول باندې دا موږ سره شو لایکس دا به موږ سره شي د دې ټیکس به واخلو کمنټس او د دې ټیکس به واخلو شیرز اوس دا هر یو زه غواړم د دې سنټر کې راشي نو کنیکشن به یې همداسې ولګوو دا هم په همدې ډول باندې دې نه وروسته موږ سره بله یو ویو په کار ده نو که بله ویو اخلئ او یا هم دا ویو کاپي کوئ او بیرته یې پیسټ کوئ نو دلته اوس دوه ویوز دي د اولنۍ ویو نه به زه کنسټنټ کلیر کړم او ښکته بلته راولم اوس دې ویو ته به زه وایم چې مطلب د دې هم ټاپ د کمنټ سره وي او مرجن به ورته ورکړو ټاپ کې 5 په اندازه هریزنټلی هم 5 په اندازه دلته او دې ځای کې هم 5 نو دلته که تاسو وګورئ تقریبا تر دې ځای پورې موږ سره دا ډیزاین برابر شو دې نه وروسته موږ سره دا ایمیج دی نوم دی او همدارنګه سټیټس دی بیا ټایم دی نو راځم د دې لپاره زه یو بل ایمیج ویو راخلم او دې ایمیج ویو ته هم زه ایمیج اساین کوم دا یو خو د دې ایمیج ویو ویډ هم زه 40 ډي پی راخلم هایټ یې هم 40 ډي پی راخلم دا به اندازه کې یا هم 50 ډي پی دا هم موږ سره 50 ډي او د دې کنیکشن ټاپ زه د دې سره برابروم او ورټیکلی اوس هم ټاپ نه به یو 5 مارجن ورکو او لیفټ سایډ نه به هم یو 5 مارجن ورته ورکو دا په دې ځای کې موږ سره دا ایمیج راشي بیا موږ سره نوم پکار دی نو یا هم دا زه نه اخلم زه دې ځای نه یو ویو را کاپي کوم او بېرته پیسټ کوم دې په سر راغله دا پورته چې کومه یوه ده د دې به دا کنسټنټ ختم کړم او دلته به یې را کاپي کړم
دلته د ټیکس اخلم د دې تایر سایز برابر نو دی په وجه باندې ما واخیسته خیر سایز بیا هم یو څه برابرول غواړي 18 DP دا زه غواړم چې مطلب د دې په سنټر کې راشي یا دا سایز 16 اس دا غواړم د دې سنټر کې راشي نو دې کنیکشن به یو دلته ولګول شي او دا بل کنیکشن به دې ځای کې ولګول شي او همدارنګه دا به دلته کنیکشن شي لیفټ سایډ مرجن 5 DP او کدا لږ پورته هم بیایي نو کور دا زه غواړم دا نوم پورته راشي دې شي دلته به موږ سره هغه منټ شو کېږي نو دا هم تاسو دلته ټاپ ته بوتلی شي دې نه وروسته زه یو بل ټیکس ویو رااخلم او دې ټیکس ویو کې لیکم چې مثال د دې ټیکس اپډیټ پروفایل پکچر مثال په ډول باندې او دا زه غواړم چې دې ځای کې راشي نو دې کنیکشن هم دې سره لګوم او دا کنیکشن دې سره لګوم او دې ته به هم 5 په اندازه منځ کې فاصله وه رفیولاق اپډیټ پروفایل پکچر او موږ سره په دې شکل راشي هم دا کاپی کوم او بیرته پیسټ کوم نو دا لاندې نه راځي که دا کنسټنټ دې ختمول دي چې کنسټنټ ختم شو دا دلته به راشي دي ټیکس چینج کوم زه ورته لیکم چې مثال په ډول او دا زه غواړم دې ځای کې راشي نو دې کنیکشن هم تاسو برابرولی شئ د همدې ایمیج سره د ایمیج سره دې ځای کې او دا هم دلته راشئ موږ سره چې کوم دا ون ډے اګو دی دا تاسو راوستی شئ دې طرف ته او د دې کنیکشن دلته ولګوئ دا موږ سره د دې شکل کې راشي خو دا زه غواړم چې دې ځای کې لږ مرجن واخلي 5 په اندازه باندې لکه څنګه چې پورته دې نوم اخیستی و په دې شکل دې نه وروسته موږ سره بل ایمیج ویو ده زه به راشم خیر دا خو پروفایل پکچر نه دی خو لږ اگزامپل دی نو زه راځم دلته دا زلدا یې واخلم او د دې میچ پیرنټ کوم او هایټ د دې زه راخلم مثال په ډول 250 DP دا په دې شکل ما سره شي بلکې اوس هم غټ دی 250 نه بلکې 200 DP او د دې کنسټرینټ باټم سره هم لګوم لیفټ سایډ رائټ سایډ او ټاپ کې تاسو د ایمیج سره لګوئ ځکه چې ایمیج موږ سره لاندې دی دا هم سکیل کوي سکیل کراپ چې سنټر ته راشي دا ایمیج سکیل ټایپ سنټر کراپ په دې شکل به موږ سره شي سایز یې که اوس هم یو څه اندازه زیاتوئ دې شکل باندې مرجن ورکوئ اته دې طرف ته اته دې طرف ته ټاپ کې هم اته او باټم کې هم اتو په اندازه مرجن نو دا موږ سره دا ایمیج راشي لیاوټ ډیزاین دی تاسو دې ځای نه هم کتلی شئ لیاوټ ولري چې دې باندې کلیک کړئ تاسو کوم ډیزاین جوړ کړی دی دې ځای کې هم موږ ته شو کېږي
په دغه شکل باندې ډیزاین دی. اوس پاتې شو موږ سره راوند او سرکل. څنګه کولی شو چې دا ایمیج سرکل کو؟ نو د دې دپاره به تاسو ګوګل ته مراجعه وکړئ، لاړ به شئ ګوګل ته. او دلته به ولیکئ سرکل ایمیج view in Android او دی باندې به سرچ وکړئ او after that دی باندې کلیک وکړئ دی سایت باندې github.com. دی کې dependencies یو موږ سره ټیکس دی هغه به را کاپي کوو او ګریډل کې به پیسټ کوو. نو دلته راشئ، دا چې کومه ډیپنډنسي موږ سره دا به ډایرکټ دې ځای نه راواخلئ، کاپي به یې کوئ او را به شئ انډرویډ سټوډیو ته او دې ځای کې به خپل پروجیکټ ته لاړ شئ، ګریډل ته به راشئ، ګریډل بیلډ ماډیول چې کوم دی په دې باندې به ډبل کلیک وکئ او را به شئ دلته ډیپنډنسیز ته، دې ځای کې به دا موږ سره پیسټ شي. چې کله پیسټ شوی دا به موږ سره څه کوي، سینک کوي او دې ته به لږ ویټ کوي چې ګریډل بیلډ شي. دا بیلډ شو موږ سره. نو اوس راځو دلته ایمیج ته. دغه دی XML ټیکس. نو دا به تاسو ډیلیټ کړئ، دلته به ولیکئ چې سرکل ایمیج. دا چې کوم دی موږ دغه ډیپنډنسیز مربوط چې کوم دی دا دې باندې به کلیک وکړئ. نو اوس دا ایمیج ورک شو ځکه د دې سورس چې دی دا اپ نه نه بلکې انډرایډ نه به یې راواخلئ، سورس انډرایډ سورس. او دلته موږ سره رفیع الله په نوم به رفیع الله په نوم به راشي. خو اوس هم دا راوند نه شو موږ سره. دا به راشو ورته ریډیوس به ورکړو، مثال په ډول باندې 20 DP. خو راوند کېږي نه، ولې؟ ځکه چې موږ دا بیلډ کړی نه دی. دلته به راشو دا به بیلډ ګریډل بیلډ شو خو پروجیکټ موږ بیلډ کړی نه دی. نو دا موږ سره څه شو، ایمیج سرکل شو. دې نه وروسته زه هغه ریډیوس مې ختم کړو، زه راځم بارډر ویټ ورته زه 1 DP اخلم په دې شکل باندې او بارډر کلر که تاسو ورته اخلئ نو هر ډول ورته اخیستلی شئ. اوس ما دا کلر ورته واخیستلو. دا ایمیج هم سیم ټو سیم خبره ده. دې باندې کلیک کړئ، دلته راشئ سرکل ایمیج ویو ډیټا سورس د دې چې د انډرایډ نه واخلئ نو سورس انډرایډ سورس. دا هم په همدې شکل باندې به موږ سره راوند شي. د دې بارډر ویډ هم 1 واخلئ، بارډر کلر د دې خیر د کلر کې دا موږ سره سیف دی هغه واخلئ 1 DP. نو دا به هم په دې شکل کې راوند شي. یا که د دې تاسو کلر ګری اخلئ هم اخیستلی شئ. اوس راځو د دغه کوم ایمیج چې موږ سره دی غواړو دا راوند کو، دغه څنډې چې کوم دي دا کونجونه دا موږ غواړو چې راوند کړو. د هغې دپاره موږ سره یو بله ډیپنډنسي ده. تاسو به ولیکئ چې راوند ایمیج ویو ان انډرایډ او په دې باندې کلیک کړئ. او راشئ دلته github.com کې چې کوم دی دې باندې کلیک کړئ. دا ریپوزیټریز چې کوم دی اول خو به دا راواخلئ، دا به کاپي کوئ، را به شئ خپل ګریډل ته او په ګریډل کې به بیلډ ګریډل پروجیکټ دې باندې به ډبل کلیک کړئ او دې ځای کې به دا پیسټ کړئ. دې نه وروسته به راشئ دا کومه ډیپنډنسیز چې ده دا به کاپي کړئ او ګریډل کې به دا هم دې ځای کې دې ګریډل
बिल्ड ग्रेडल मॉड्यूल के बाद हम से कही कि डिपेंडेंसीज के पेस्ट ग्रेडल बदा जल बया हम बिल्ड कई ग्रेडल बिल्ड शो नो प्रोजेक्ट बा हम सरा बिल्ड प्रोजेक्ट बिल्ड शोज पे इमेज बाने क्लिक को कई दा इमेज दा दे मंग सर दाई जना दा लरे केल तवली के च राउंड इमेज दा दे राउंड दी बाने डबल क्लिक कई बे हम इमेज की सेम प्रॉब्लम दे लके संगे चलता हो डायरेक्ट दी सोर्स हम दे एंड्रॉइड ना कई सोर्स और दलता वर्तो वली कई च इमेज दा पे बिरता वाखली उस रेडियस वर्तो दलता वर कई मिसाल पर डबल जवाड़ा में 10 dp की पंदाजा बांधी हुई जब हम से 10 dp पंदाजा बांधी सीखेगी राउंड की कर दें ना ताज़ ज़्यादा और का वही मिसाल पर डबल 20 dp नो प्रदेश शक्ल बने वाला इमेज में से सीखेगी राउंड की कंट्रोल सेफ उस राजू हम दाखल प्रोजेक्ट से दा रन को نو دا شو موږ سره زمونږ پروفایل شکل کې ډیزاین چې د کنسټرنټ لیاوټ په واسطه باندې موږ وکړو نو کنسټرنټ لیاوټ ډېر یو بیسټ لیاوټ دی ایزی دی سخت لیاوټ نه دی او همدارنګه دی په واسطه موږ ډېر مغلق ډیزاین نه جوړولی شو همدارنګه موږ ایمیج سرکل څنګه ایمیج سرکل کولی شو څه رقم ایمیج راوند کولی شو په دې باندې هم موږ کار وکړو ډیپینډنسیز ډاونلوډ کړې او ګریډل کې هم پیسټ کړې نو دا و د کنسټرنټ لیاوټ باره کې خبرې نو تر بیا خیر چارې السلام علیکم